أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنبيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدة لغم سبارة آيات نمبر 3 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير سورة مائدة بدریم آیات کے اللہ پاک جل شانہ دیر اصول او اصولی او فروعی احکام بیان کړي او په دې کې الله پاک جل شانه د هغه زناور ذکر کړل چې کوم زناور د انسان لپاره حرام د حلال او د حرام باسي کړي چې کوم زناور د انسان لپاره جسمانی تور یا روحانی تور مضر دي نقصانی دي نو هغه زناور الله پاک جل شانه حرام کړي ځکه بعض زناور داسې دي چې هغه انسان اخري نو په انسان کې هغه صفات پیدا کړي هغه عادتونه پکې پیدا کړي لکه خنزیر دی نو دا خد درجه بې غیرته دی نو که د خنزیر غوښه انسان خوري نو په دې کې هم د خنزیر دغه بې غیرتۍ والا صفت پیدا کړي نو الله حکیم ذات دی په هر څیز باندې او د ټول کائنات خالق دی هر څیز ورته پته ده چې کوم څیزونه د انسان دپاره جسمانی طور یا روحاني طور موزر دي نقصانی دي نو هغه څیزونه الله پاک جل شانه د مسلمانانو لپاره حرام کړي حرمت حرام کړي شوي دي علیکم ستاسو لپاره المیتة مردار حلال زناور دي بذاتی خدای په خپل مرګ باندې مړ شو د الحلال نه کو دې ته مردار ویل شي دا مردار د انسان لپاره الله پاک جل شانه د مسلمانانو لپاره حرام کړي او حکیمان او طبيبان او ډاکټران وایي چې دا مردار زناور چې په خپل مرګ باندې مړ شي څوک حلال نه کوي نو دا انسان لپاره جسمانی طور مضر او نقصان دي نو لومبه الله فرمایي چې المیتة مردار حرام کړل شوی ده حلال زناور دی خو دې په خپل مرګ باندې مړ شو خپي شو یا د مرض د وجې نه مړ شو دا حلال نه کړو دا مردار ده نو دا مردار ستاسو لپاره حرام کړل شوی ده دې خوراک چې کوم دې حرام دی ناجایز دویم سیز والدم خو مطلق دم نه دم مسفوح هغه وینه چې بهیدونکې وینه دي نو بهیدونکې وینه دا حرام ده دې خوراک هم حرام دی او دا کو په کپڑا باندې ولګېده نو کپڑا وسره هم پلیتېږي بدن باندې ولګېده بهیدونکې وینه نو بدن وسره هم پلیتېږي نو بهیدونکې وینه کومه وینه چې په دې غوښه کې دننه پاتې شي دغه وینه حرامه نه ده حلاله جایز سړی سړی لاندې غوښه پرې کومه وینه دا یو انسان تک شان په خپل اوی خوړه جایز دا حرام نه ده خو کومه وینه چې بهیږي بهیدونکې وینه دا بهیدونکې وینه حرام حرمت حرام کړل شوی دا علیکم استاسو د لپاره المیتة مرداره دویم نمبر والدم او بهیدونکې وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر دلته سره غوښه د خنزیر ذکر کړی ده خو مقصد نه د خنزیر هر یو جز ځکه خنزیر نجس العین دی د هر ځای پلید د یو ځای نه څوک فایده نشي اخیستی هر ځای د خنزیر دا چې کوم دی پلید دی ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هغه اوهل لغیر الله به چې اواز پورته کړی شوی وي
به په هغې باندې د غیر الله وما اهل او هغه څه اهل چې اواز پورته کړلی شوي وي لغیر الله د غیر الله دپاره به په هغې باندې یعنې هغه ځناور چې هغه د غیر الله دپاره د بت په نوم باندې چا منلی دی چې دا ما د دې بت په نوم باندې منلی نو دی د غیر الله دپاره په نوم باندې وقف کړی دی نو د دغې ځناور خوراک چې کوم دی حرام دی دغه ځناور یو سړی د بت په نوم باندې ومنو د پیر بابا په نوم باندې ومنو د میا بابا په نوم باندې ومنو د بل بابا په نوم باندې ومنو خو د الله نه علاوه د بل چا دپاره دغه ځناور پرېښودو او منښت یې وکړو چې دا ځناور د هغه دپاره دی د هغه په نوم یې پرېښی او دی بیا راغی د علالې په نوم باندې هم دا خبره وکړه چې په کوم ټایم کې دغه ځناور علاله و چې دا مې د فلانجي بابا په نوم باندې ذبح نو دا عمل هم شرک دی او دا سیس هم مردار دی دا حلال دی دویم صورت دا دی چې د پرېښی دی د غیر الله په نوم باندې وقف کړی دی او د حلالې په نوم په وخت کې بسم الله الله اکبر بیا هم دا سیس حرام دی ځکه دا د پرېښی او وقف کړی د غیر الله په نوم باندې عربو به دقه شانتې کول د بوتانو په نوم باندې به څاروي پرېښودل نو که د حلالې په نوم په وخت کې د الله نوم واغستی شي او که په وانغستی شي په دواړو صورتونو کې دغه ځناور دا حرام وما اهل او هغه چې اواز پورته کړی شوي وي لغیر الله د الله نه علاوه د غیر دپاره د الله نه علاوه د غیر د بل چا اواز پورته کړی شوي به په دغه ځناور په دغه ځناور باندې اواز کړی وي چې دا د پلانجي بابا په نوم باندې دا د پلانجي بت په نوم باندې نو دا ځناور خو د علالې په وخت کې د الله نوم واغستی شي او که پې وانغستی شي په دواړو صورتونو کې د دې خوراک داسې حرام دی لکه سپی وشو کې حرام دا حرام دی والمنخنقة والموقوذة منحنقه هغه ځناور چې هغه خفي کړلی شوي والمنخنقة هغه ځناور چې هغه خفي کړلی شوي میخه ده بیزه ده غوا ده او هغه چې کوم دی تو شي په پړي کې او مړی خفي شي د هغې د وجې مړه شي نو دا هم چې کوم دی حرام ده والموقوذة او موقوذه هغه ځناور چې هغه سړی په ګټه باندې وولي په لوړ باندې ووخي په بل یو داسې څیز باندې ووخي چې هغه تېره نه وي په غټه ګټه په لوړ باندې ووهي د هغې د وجې مړ شي نو دغه ځناور هم مردار دی دا حلال نه دی منحنقه او موقوذه دا دواړه په میتته کې راغلل نو د دواړه مردار دي میته ذکر شوي دي چې مرداره په تاسو باندې حرامه ده نو منحنقه چې کوم خفي شو ځناور دا هم مردار شو کوم چې په ګټه باندې ووه په لوړ باندې ووه دا هم مردار شو نو د دې دلته ذکر کولو ته څه حاجت وي دا ځکه الله ذکر کړل چې مشرکین مکه او د جاهلیت په دور کې منحنقه او موقوذه چې کوم به خفي کړلی شوي وو او کوم ځناور به په ګټه په لوړ باندې چې ووه مړه به شو نو دا به هغې حلال ګڼل نو د دې وجې نه الله پاک دا جدا ذکر والمنحنقة والموقوذة دا دواړه چې کوم دی حرام دي والمتردیة او متردیه هغه ځناور ته ویلی شي چې هغه وغورځي د غر نه وغورځېږي د کمر نه وغورځېږي او مړ شي نو دا چې مړ شي نو دا هم مردار دی د دې خوراک هم داسې حرام دی لکه څنګه چې پیشو او سپی حرام دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په یو کس یو ښکار وویشتو د غر په سر باندې او دا ښکار په ارغړېدو باندې کته لاړ او مړ شو نو وي دا ښکار مه خوره ځکه چې دا احتمال خو شته دی چې کیدای شي دا د دې غشي د وجې نه مړ وي وي دا احتمال پکې هم شته دی کیدای شي د غشي د وجې نه مړ د دې ارغښتو د وجې نه مړ وي وي دا ځناور مه خوره دا شکمن دی دا ځناور کیدای شي دا د ارغښتو د وجې نه مړ وي نو که د ارغښتو د وجې نه مړ شو دا مردار شو او مردار ځناور دا چې کوم دی حرام دی او د حرامو د پوری د دانې برابر چې د انسان خېټې ته لړ شي څلوېښتو ورځو پورې دغه د په دې وجود کې ګرځي او یو عمل یې کوي والنطیحة او نطیحه هغه ځناور ته ویلی شي چې یو دوه ځناور په جنګ شي یو دا بل ځناور په ښکر باندې ووي او مړ شي
دوه زناور په جنگ شو یو پکې مړ شو نو مړ شو دغه حرام وما اکل السبع وما اکل او هغه چې خوړلي وي السبع درنده زناور نو دا هم حرام درنده زناور شرمختي بیزه ماته کړې ده منظرې دي اوسه ماته کړې ده او ټول ورسې دې مړه ده نو چې مړه ده نو په دې صورت کې دا حرام وروسته پسې الله فرمایي الا ما ذکیتم مگر هغه چې حلال کړي وي تاسو الا ما ذکیتم مگر هغه چې حلال کړي وي تاسو نو دا حلال خو دا استثناء د کوم ځای نه ده حرمت علیکم المیتة چې کوم په خپل مرګ باندې مړه ده دا کو تا حلاله کړې ده کو حلاله کړې ده دا مردار ده په ټول ګډو صورتونو والدم او وینه خو حلالېږي نه هم مردار ده ولحم الخنزیر او خنزیر هم کو تا حلال کو حلال نه کو دا مردار دي وما اهل لغیر الله به او هغه زناور چې هغه د غیر الله د پاره چې کوم دی وقف شي وي د غیر الله د پاره منل شي د غیر الله د پاره نامزد کړی شي وي نو هغه زناور کو ته حلال کو حلال دي نه کو دا هم حرام دي وی دا استثناء د کوم ځای نه والمنخنقه هغه زناور چې هغه خپي کړی شي هغه تعالی څنګه دی حلال کو زناور خپي شي دي او ته په منډه باندې ورسېدي او د کې لالګه لګساوه او تا په شاړه راخ کړه د الله نوم دې واغستو حلال دي کو نو دا ستاسو لپاره حلال شو خو کنه ته ورسېدې دې مکمل مړ دي نو بیا دې نه حلال دي او کو دې کې ساوا او تا حلال کو دا حلال شو والموقوذه او موقوذه تا ولا ګډه را پرې خدا ولول دې ولا را پرې خود سرلا او ته ولا چاړه دې راواغسته او دې مړ کې دوی لګه صاحب کې وتا حلال نو دا ستاسو لپاره حلال شو الا ما ذکیتم دا استثناء نه دی والمتردیه او چې کوم زناور چې کوم دي ارغخت دي او ته ولا ورسې دې لګه صاحب کې چاړه دې براخ کله حلال دي دا ستاسو لپاره حلال شو والنطيحه یو زناور بل زناور والدي او تا ورمنډ کړه او هغه مړ کېدو ته حلال بو نو دا حلاليږي یا یو زناور دی شرمخ وغیرہ هغه بیزه ماته کړې ده او تا دې هغه شرمخ اوس غلو او لړې باغ بیزه او اوسه کې لګ ساو ته بچاړه راکاګله حلال دې کوم دا ستاله پر حلال شو دا استثناء هو المنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع تر دې ځای پورې استثناء دا مخه ته پکې نه دي داخل دا کو حلال کې کو حلال نه دي دا نه حلال دي هو المنخنقه تر دغه ځای پورې دا چې کوم دي حلال ول دا ته حلال دې ستاله پر حلال والموقوذه اغه زناور چې تا په ګټه وشته دي تا چې کوم دی په لوړ باندې والے دا مثلا مخکوم بیان کړه بیا هم بیان په دې غلط او حرام کار کې ډیر خلک مبتلا دي او دا د ټول علماء متفق راي ده بلکې سلور واړو امامان تر دې پورې چې امام الجساس رحمه الله د عبد الله بن عمر رضی الله عنه کړی دي چې المقتوله بالبندوقه تلك الموقوذه هغه زناور چې په ټوپک سره ولګي دا موقوذه ده په چریز باندې ښکارو کو کمترې وشتا هر اوسې وشتلا ګډې وشتلا او دی ولا سور سیدو دا مړه ودا مردار ته دې خوراک د سیدې لکه سپیو شو په ایرګن باندې نن سبا ایرګن کې داخله کا پلان شری استعمال په دې باندې چې کم دې کمتر وشتلا دی ولا رسیدو مړه دا د سي مردار ده لکه څنګه چې کارغه او باشه مردار دې خوراک دسي په دې کې ډېر خلک مبتلا دي ادا مثلا ما مخ کې کړي ور ډېر کسانو ما دم ټلیفون نو کوم مفتي شه دغه دم ټلیفون او تر ډېر لر پورته او حرام شي حرام ټول علماء په دې باندې بلکې تر امام ابو حنیفه رحمه الله او امام احمد بن حنبل امام شافعي امام مالک رحمه الله د ټول دا رائے ده د ټول دا فتوا چې کوم ټوپک باندې مرغه اولګه د ډزر مړه شو دا حرام هو تاویش تلا ته ولا ورسې دې کې لګ لګ ساشته دی حلال دی خو بیا حلال خو نه دا چې تر ورسې دې هغه مړ شي ور بس دا مدار دې کې څه خبره نشته دا موقوزه کې داخله خیر دې کوټه سره دې کلمو بسم الله او جیا بسم الله الله اکبر خو بيقولي خو تاسو ورسې څنګه چې دې کې علماء دي چې دا تیروالي د وجه نه دا د زور د وجه د بارود د زور د وجه نه کاریس پیچي هغه ټیک هغه ټیک کاری او کاریس په چې ویني سي
چې او د پرې خودو په ټیم کې بسم الله الله اکبر ویل یو بیا مثلا او جاو وما ذبح او هغه چې ذبح کړل شي على النصب د بوتانو په نوم باندې على النصب د بوتانو په نوم باندې ذبح شي نصب دا د بیت الله شریف نه غیر چې راګټې پرته مشرکین مکه او دغه عبادت هم کو او داغه په نوم باندې به راز او نیاز هم کو ساروی هم راوستل التبه ذبح کو نو کو دغه دا په دې ځای کې چې الله د خیر الله عبادت کیږي ایو سړی ساروی بوزي الته کې ذبح کی نو دغه ذبح کول دغه سیس کوم چې کوم دی حرام اگر کو په حلالې په وخت کې چې کوم دی د غیر الله نوم اغست دی کو نه دی بعض حالت په غلط فهمه کې مبتلا وي د پیر بابا په نوم باندې ساروی کومني یا اوی منی د الله په نوم باندې وځو پیر بابا سره به خواته حلال نه لکه دلته کې حلال کې پیر بابا ته بوزي دلته کې حلال دي چې الته کې بوزي نو دا کیده جوړه دا د پیر بابا په نوم منل دي دغه لپاره حلال هو به صلی ساروی علالي چې زرزا بزال علوما وا علالم د الله په نوم علالم د الله د لپاره علالم خو ثواب د پلان کې بزرګ ته پلان کې پیر ته خپل مور او خپل پلار ته هم دا جایز خو نه چې د پیر بابا په نوم علالم او انت بوزم انت علالم دا کیسه شونه دا حرام دي او دا چې علال دي کوم دا چې حرامي دي د خوراک د څه دی لګش پیو وان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام فغشو باندې تقسیم داو ازلام دا د ظلم جمع ده او ظلم دا غشي ته ویل شي او دا طریقه به دا و چې په عربو کې دا رواج چې بیت الله شریف کې به و غشي پراته او چې په دې به خلکو پال کړي په سو باندې به لیکلي لا نه په سو باندې به لیکلي نعم او نو چې یو سړی به دوه خپل کار به شروع کوي چې دا کار شروع کوم او شروع نه کوم موږ ته خو د استخاره حکم دی استخاره او مشوره او استخاره نو هغه به څه وکړي چې د بیت الله خادم لا بلاړ هغه به د غش او بوجه راو کاږي او دته به ځان لته غش راواله چې غش به راواله است په هغه باندې به راوخت لا والا غش به راوخت نو دې مطلب بدو چې دا کار دې مشوره کوو دې کې د خیر نشته او چې نه نعم ولا غش به راوخت لاس په کته وګدې دا بیت الله خادم له پیسې ورکړي لاس په کته کو او دا غینه به نعم ولا غش راوخت نعم ولا نو باغې به لګیو نعم دې مطلب بدو چې کار دې شروع کړي کې د خیر دا خبره دې ته ولې ذکر کړه وان تستقسموا بالازلام دې وجه ذکر کړه چې په عربو کې دام رواج چې اوخ په وګس باندې واغسو چې کله به اوخ په وګسانو باندې واغسو دا غې لپاره به غشي مقرر کړو په یو غشي باندې به لیکلو نصف نیمه حصہ په بل غشي باندې به لیکلو ربع سلورمه حصہ په یو غشي باندې به لیکلو پوره حصہ په یو غشي باندې به لیکلو شپږمه حصہ سدس سمن قسمه قسم او دوه درې غشي به بګې پریږو هغه به زیرو لیکلو چې په دې کې د دې ایثار وشته نو چې کله اوخ په واغستو پیسې به یو شان دی ورکړي او غش به یو کس راغستو لکه څنګه چې موږ قراندازي او یو غش به راغستو نو د چا به نیمه سره وخته هغه به نیمه خو واغستو بل کس به ربع راوخستو هغه به د اوخ سیورمه سره واغستو او بعض کسان به دسو چې پیسې به ورکړي دا غي باړو ایسره نه خته نو د دې وجې نه او بیا به دغه اوخ چې چا یې سیبه راختلې وي دا به غریبانو باندې تقسیم کړي تقسیم به دا به یو فخر کوي د دې وجه نه الله پاک دلته کې او فرمایي چې وان تستقسموا دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام په غشو باندې دا کار هم حرام دي ځکه چې بعض کسان پیسې یو شان دي ورکړي دي بعض کسان د پیسې نه اړو محروم شو بعضو ته چې کوم دي اتم ورسېدا بعضو ته نیمه ورسېدا او بعضو به ګډوانه غست د دې وجه نه دا لاټري دا هم حرامه ده جواری دا هم حرامه ده ټول شیونه په دې کې چې کوم دي داخلي وان تستقسموا دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام په غشو باندې ذالکم فسق دا فسق دی ګناه ده څومره کارونه چې بر ذکر شو دا ټول ګناه ده او دا کار دا کوم چې تاسو په غشو باندې تقسیم کوئ بعضو د پوره سم ملو شي بعض فکار خدا و ټول ته یو شان حصہ ملوي دي ځکه چې پیسې یو شان ورکړي نو بعض به ګډو محروم شي دي سي دا جواری چې څومره ده یا دا لاټري چې دا ټول دا حرامو خلک مبتلا دي اليوم نن روز يئس الذين
نا امید دي الذين ها کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین نه یعنی ستاسو د دین د مغلوب کېدلو نه فلا تخشوهم پس تاسو مه یریږئ د دې کافرانو نه واخشوني الله وی زمانه ویریږئ اليوم اکملت نن ورځ ما مکمل کو لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو اليوم نن ورځ یئس الذین نا امید دي ها کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین د مغلوب کېدلو ځکه دا آیات دا د هجرت په 10 کال باندې د حجت الوداع په موقع باندې نازل شوي دا به هغه وخت کې نازل شوي دي چې ټول عرب فتح شوي په ټول عرب باندې اسلامي جنډه ودرېدلې وه په ټول عرب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د مسلمانانو حکومت په هغه وخت کې اکثریت د صحابه وو او تقریبا 1.5 لاکو پورې صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د حجت الوداع په مقام باندې موجود نو الله وتعالى فرمایل چې مخکې خو د کافرانو دا امید وو چې کېدی شي دا مسلمانان کمزوري شي اوس خو تاسو عروج ته رسېدلي یې اعلی مقام د الله درکړی دی په ټول عرب حکومت دی نو الیوم نن ورځ یئس الذین نا امید دي الذين ها کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین د مغلوب کېدو نه یعنې ستاسو دین غالب دی د دې د مغلوب کېدو نه دا کافران نن ورځ دا چې کوم دي نا امیده شوي دي فلا تخشوهم تاسو د دین اوس مه یریږئ واخشوني الله وی زمانه ویریږئ زما احکامات ژوندي کړئ اليوم نن ورځ اکملتو ما مکمل کو لکم ستاسو دپاره دینکم ستاسو دین و اتممتو او ما پورا کو علیکم پتاسو باندې نعمتی خپل نعمت ورضویتو او ما خوښ کړو لکم ستاسو دپاره الاسلام دینا دین اسلام مې ستاسو دپاره الله مې خوښ دا آیات ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات تر ټولو نه اخري آیات الله پاک نازل کړي د احکاماتو متعلق چې څومره آیاتونه نازل شوي دي هغه ټولو کې د ټولو نه اخري آیات اليوم اکملت لکم دینکم واتممتم دا آیات نازل شوي اگر چې ترغیب او ترهیب دپاره څه لږ آیاتونه دې نه وروستو نازل شوي دي خو د احکاماتو متعلق د ټولو نه اخري آیات دا نازل شوي حضرت عمر رضی الله عنه له یو یهودي راغی ورته وی حضرت په تاسو باندې چې الله کوم آیات نازل کړي دي چې دا آیات به مونږ یهودو باندې الله نازل کړي وو نو مونږ به دغه ورځ د اختر ورځ ګرځولې مونږ به دغه ورځ د اختر ورځ ګرځولې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل یهودي ته ورته وی کوم آیات دي دا آیات چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دا آیات حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل تاسو باندې چې کله دا آیات نازل شوي د هغې نه وروستو به تاسو دا ورځ د اختر ورځ ګرځوله او زموږ دپاره الله پاک دا آیات په هغه ورځ باندې نازل کړي دي چې هغه الله د مخکې نه چې کوم دي 2 اخترې ګرځولي یعنې دا الله د 2 اخترو پر ورځ باندې د مخکې نه نازل کړي او 2 اخترې کومې وي یو د عرفې ورځ وه بهترینه ورځ د عرفه او دویمه د جمعې ورځ وه د جمعې او د جبل رحمت سره خواته نبی علیه السلام په عزبا اوښه باندې ناسو او د دې آیاتونو نزول شروع شو چې کله نزول شروع شو نو اوښې برداشت ونه کړی شو اوښه کېناسته نبی علیه السلام د هغې نه کته راکوز شو د یوه د جمعې ورځ وه نو حضرت عمر رضی الله عنه تاسو په یو اختر کو د دې په خوشحالۍ کې او موږ له الله دا د 2 اخترو په ورځ باندې نازل کړی دی یو د عرفې ورځ وه او دویمه د جمعې ورځ نو د عرفې ورځ هم د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ ده او د جمعې ورځ هم د مسلمانانو دپاره د اختر او دریم په کوم پاک ځای کې د عرفات په میدان کې چې 3 ځایونو کې الله جل شانه د خپل شان مطابق خالي دومره خوشحالېږي یو چې کله ښځه او خاوند ښځه یا خاوند ښځه راپاڅي د تهجد دپاره یا خاوند ښځه ولګي او خاوند د تهجد دپاره راپاڅي په دغه ټیم کې الله د ډېرې خوشحالۍ نه د خپل شان مطابق خالي او دویم چې کوم سړی لومبي سب ته زور کړي لومبي سب کې لمونځ کول یې عادت وي او د دې وجې نه د وخت راځي چې زه په لومبي سب کې لمونځ وکړم نو دې ته الله پاک د ډېرې خوشحالۍ نه خالي او دریم د عرفات په میدان کې چې حاجیان په دوړو کې لګ بګ وي
او سرتور سرخ یا بلخپې او لاسونه الله ته اوچت کړي وي په دغه ټیم کې الله پاک د خپل شان لومبی د جمعې پر ورځ، دویم د عرفات په میدان کې، دریم د عرفې پر ورځ باندې، څلورم د جبل رحمت سره خواته، پنځم د مازدیګر په وخت کې. د مازدیګر دا وخت هسې هم د دعاګانو د قبلېدو وخت دی او خاص کر د جمعې ورځ چې ده، د جمعې ورځ کې خاص کر د مازدیګر دا وخت په دې کې ډېره زیاتې دعاګانې قبلېږي. نو په دې دومره برکتي وختونو کې په برکتي ورځو کې الله پاک جل شانه دا آیات نازل کړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه تاسو به وروستو د اختر ورځ ګرځوله او الله دې د اختر په ورځ د مخکې نه نازل کړی، بلکې د دوو اخترو په ورځ باندې الله نازل کړی دی. نو الیوم نن ورځ اکملت الله امام مکمل کو لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو و اتممت علیکم او ما پورا کو تاسو باندې نعمت خپل نعمت و رضیتو خوښ به لکم ستاسو دپاره الاسلام دینا دین اسلام ستاسو دپاره خوښ ومن يبتغي غير الاسلام دین ان الدين عند الله الاسلام بشک دین دا خالص ته الله دپاره اسلام ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین اختیار کړي نو الله یې هرګز به د ده نه دغه دین قبول نه شي. د الله په نیز باندې کوم دین مقبول دی؟ اسلام مقبول دی. فمن اضطر پس څوک چې مجبور کړی شو فی مخمصة اوس بره بیا لږ شیخه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. د دې ټوکړې تعلق د ټولو بره خبرو سره دی. خوړه کوده چې کوم دی د غیر الله نوم بیا اخیستلی شوي دغه یې وخوړو، منخنقه یې وخوړه، موقوذه یې وخوړه، متردیه ونطویحه او دغه رنګې چې کوم د درنده نه کومه پاتې شوې ځناورو دا یې وخوړه، یعنې مرداره یې وخوړه. نو دا د ده دپاره جایز دی، خو په شرط د دی دویمه سپاره کې ورسره شرطونه لګېدلي چې غیر باغ ولا عادل، چې دی خوري خو نه د لذت د خوند دپاره یې خوري او نه چې کوم دی د دې د ډکولو دپاره خوري، صرف د ضرورت په اندازه باندې دې وخوري. دومره دې وخوري چې دې مړ کېدی نه شي، دومره دې وخوري چې صرف دې پې د مرګ نه بچ شي، دومره اندازه نه به پې خېټه ډکوي او نه به چې کوم دی د خوند دپاره د خنزیر او دا نور مرداره وخوري. نو فرمایي چې فمن اضطر په څوک چې مجبور کړی شو فی مخمصة په سخته لوږه کې غیر متجانف چې دی نو مایل کېدونکي لاسم ګناه ته. څه مطلب چې دی مایل کېدونکي ګناه ته نو مایل کېدونکي ګناه ته څه مطلب؟ مطلب یې دا دی چې دی نه د لذت دپاره خوري نه د خېټې ډکولو دپاره خوري، د مجبورۍ په حالت کې دی وخوړه چې صرف د مرګ نه بچ شي. فإن الله بېشک الله تعالی غفور رحیم بخښونکی مهربان دی. نو شوافع وی شوافع چې بیا هم د دې حرمت باقي دي، یعنی خو دا سړی مجبور هم دی، دی مړ کېږي خو بیا هم د ده لپاره حرام دي. خو فإن الله غفور رحیم بېشک الله غفور رحیم دی، نو د ده له حرمت متمات حرمت هغې وي چې باقي دي. او دلیل پې دا ورکوي چې دلته کې الله فرمایي چې فإن الله غفور رحیم بېشک الله پاک غفور رحیم. او احناف وی احناف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغې وایي چې د دې مجبور دپاره د ده حرمت ختم شوی دی، حرمت یې ختم شوی دی، د ده لپاره حلال دی. نو بیا فإن الله غفور رحیم ورسره الله ولې راوړی دی؟ دی ځکه راوړی دی چې کیدی شي دی په خوراک کې د زیاتي وشي، دومره مقدار خو چاته نه دي معلوم چې بس دومره به خورم چې صرف ژوندی به پاتې شم، نه چاته معلوم نه دی، کیدی شي زیاتې دی پکې زیاته وخوري، زیاته اخري. فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخښونکی مهربان. حرمت حرام کړل شوي دي علیکم المیتة ستاسو دپاره مرداره والدم او بهېدونکې وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما أهل او هغه چې اواز پورته کړی شوي وي لغیر الله د غیر الله دپاره به په هغې ځناور باندې والمنخنقة او هغه ځناور چې د هغې مرۍ خفي کړلې شوي وي والموقوذة هغه ځناور چې هغه په ګټه یا په لوړ باندې وخلي شوي وي والمتردیة هغه ځناور چې هغه غورځېدلي وي والنطیحة هغه ځناور چې هغه بل ځناور په ښکر باندې وخلي وي وما أكل السبع او هغه ځناور اکله چې خوړلي وي السبع درنده ځناور
الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کړی وي وما ذکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کړی وي په حالت د ژوندیتوب کې وما ذبح او هغه چې حلال کړی شي وي علی النصب د بوتانو په نوم باندې وان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام په غشو باندې ذالکم فسق دا فسق دا ګناه ده اليوم يئس الذين نن رزنا امید دي الذين ها کسان کفروا چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین د مغلوب کېدونه فلا تخشوهم تاسو مو یریږئ د دوی نه واخشوني زمانه او یریږئ اليوم اکملت نن ورځ ما مکمل کړو لکم ستاسو د پاره دینکم دین ستاسو واتممت ما پورا کو علیکم بتاسو باندې نعمت خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا او خو مې کو ستاسو د پاره اسلام دین فمن اضطر بسوق چې مجبور کړي شو فی مخمصه فسخت الوغی غیر متجانب چې نه مایل کیدونکي لاثم گناه تا فإن الله بشك الله تعالى غفور رحيم بهونکو مهربان دی حرمت حرام کړي شوی دی علیکم استاذ د بارا المیتة مردارا والدم او بيدونکي وینا ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر وما او هغه زناور او هل جواز پورته کړي شوی لغیر الله د غیر الله د بارا به په هغه باندې والمنخنقه او هغه زناور چې د هغه خبي کړی شي وي والموقوده او هغه زناور چې هغه په ګټه یا په لوړ وهلی شي وي والمترديه او هغه زناور چې هغه پریو ارغختی وي والنطيحه او هغه زناور چې هغه بل زناور وخلی وي وما اكل السبع او هغه زناور چې وما اكل او هغه چې خوړلی وي السبع درنده زناور الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کړی وي هغه د ژوندیتوب په حالت کې وما ذبح او هغه چې حلال کړی شي وي علی النصب د بوتانو په نوم باندې یا د بل غیر الله په نوم باندې وان تستقسموا بالازلام او دا چې تاسو تقسیم کوئ بالازلام په غشو باندې ذالکم فسق دا ګناه ده اليوم يئس الذين نن رزنا امید دي ها کسان کفروا چې کافران دي من دینکم تاسو د دین د مغلوب کېدلو نه فلا تخشوهم تاسو مو یریږئ د دوی نه واخشوني او یریږئ زمانه اليوم اکملت نن ورځ ما مکمل کړو لکم تاسو د پاره دینکم دین تاسو واتممت ما پورا کو علیکم فتاسو باندې نعمت خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا او خو مې کو تاسو د پاره اسلام دین فمن اضطر فسوق چې مجبور کړي شو فی مخمصه فسخت الوغی غیر متجانب چې نوی دی مایل کیدونکي له اسم ګناه طرف ته فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهونکو مهربان دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه